وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من ضان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. محترم شعبان المعظم میاشت ده د جمعة المبارک ورځ ده. الله جل جلاله بعضې شپو ته او بعضې میاشتو ته په بعضو باندې فضیلت ورکړي. او دا دنیا کې الله تبارک وتعالی یو نظام کارآیم دی. شخصیات د دنیا ابد نوالې تر اخره پورې ولي، لیکن د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین چې کوم شان او عظمت الله جل جلاله په انسانیت باندې ورکړی دی، نو دی مقام او دی بل چاته نه ورکړی. کتب د اسمان سماوي کتابونه دي. قرآن عظیم الشان ته الله تبارک وتعالی لوی فضیلت او لوی غوړوالی ورکړی دی. نور صحیفین دي، کتابونه دي. دنیا الله تبارک وتعالی ټول مقامات دي، لیکن کعبۃ الله ته چې الله تبارک وتعالی کوم شان او عظمت ورکړی دی، او روضه رسول صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کوم شان او عظمت الله تبارک وتعالی دغه مقام ته ورکړی، نو نور مقاماتو له دغه درجه دا چې دی نو دا نشته. میاشتې هم د کال وي، لیکن رمضان ته الله تبارک وتعالی د عبادت په توګه لوی مقام چې دی نو دا ورته ورکړی دی. د رمضان نه مخکې شعبان المعظم میاشت راځي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هم دعا فرمایلې چې الله مبارک موږ ته پکې برکت واچوي په دې رجب او په دې شعبان کې، بلغنا رمضان او تر رمضان پورې چې دی دا موږ ورسوي. دا شعبان گویا د رمضان مبارک استقبالي میاشت ده. دې نه پس په د رمضان میاشت چې دی دا شروع کېږي. الله جل جلاله دا خپل نظام په فرشتو باندې او په خپل قدرت باندې چې دی دا چلي. که دا دهلیان دي، دا کمیونسټ دي، د امام صاحب ابو حنیفه رحمة الله علیه د مناظرې هغه واقع به تاسو ته ټولو ته پته وي چې کتابونو کې د نصاب کې یو مخکې چې دی نو او د سکولونو د عصري علومو هغه نصاب هم یو بهترین نصاب و. هغې کې به د دنیاوي او دیني واقعات او حکایات یو مجموعه به وه. لیکن شاید جو ساره شان نصاب تېر شو دور چې دی نو دا میلو شي، نو په هغې کې به دا هم ووایي چې یاره د امام صاحب یو د هغې سره مناظره وه، وخت چې دی نو مقرر شه چې فلاني ځای ته به چې دی نو ځو. هغه ځای کې سمندرات و. امام صاحب لږ چې دی نو لیټ شو. کوم چې دهلي مناظر و هغه ته ووایي عجیبه سړی خپل واقع دې مخالفت چې دی نو هم دا وکړو، ځکه وخت چې دی نو دا مقرر و او ته چې دی نو دا لیټ شوې. امام صاحب ورته فرمایي چې یو واقع چې دی نو دا وشوه. کمیونسټ او دهلي نظریات خدای چې دا ټول نظام عیاذ بالله خود به خود چې دی نو دا بس چلېږي. او بیا هم د ډاروین د نظریې ارتقا چې دی نو هغه د دې هغه کوم چې د افعال وژوي نو هغه هم چې دی نو هغه هم وایي چې بس انسان به اول داسې انسان نو غټو عیاذ بالله او بیا داسې د یو شاتو غټو بیا وړوکي او بیا دې قد ته چې دی نو دا راغلی. دا خو د هغې هغه باطل او دومره په دې باندې نظریه باندې دومره عمر تېر کړی دی او دومره نظریات او دومره تبدو تحقیق دا په دې باطل باندې شوی دی چې بس دا هر څه خود په خود چې دی نو بس داسې وو.
دا غرو دنیا او دا نظام داسې چونکې دا خدا کی دوا امام صاحب فرمایل چې بس غلام هم کشته نه وه یو ونه وه هغه راوغورځېده هغه شوه کټ شوه نیکونه راغلل تحقیق ټوله مې وروتې او زما خوا ته راغله او زه پکې کېناستم او بس بیا چې دی نو روان شوم په دې ځای ته راغلم او ته وایي دا ته څه کړې وړې خبرې چې کوم دنو کې ته خو ډېر لوی پوه یې فقیه یې او دا د عقل نه عالي خبرې چې دی نو ته داسې کوې ونه چې دی نو خپله سنده کټ شي څنګه چې دی نو هغه ټوکړې شي او بیا د هغې هغه جوړونه یو ځای شي او بیا هغه سفر چې دی نو الله پکې نشته او دا څه پکې نشته او دی راوسولې نو ته وایي زما ستا مناظره هم په دې باندې وه چې د الله تبارک وجود شته ته وایې چې نشته نو چې یو ونه په خپله بغیر راغورځېږي نه کټېږي نه کښتۍ د هغې نه جوړېږي نه هغې باندې دومره محنت پله پکار دي دا دومره لوی نظام چې دی نو دا به الله تبارک د بغیر چې کوم دی څوک څنګه به دا چې کوم دی جوړوي دې یو عقلي دلیل به دې دا پیش کړو نو بیا د دنیا دا نظام الله تبارک په دې تدبیر ایمان زموږ چې دی نو دی او دا د الله یو لوی نعمت دی چېرته دی تقدیر باندې زموږ ایمان چې دی ذاتي او بغیر دې د ایمان مکمل کېږي چې دی نو دا نه دې کې یو ډېر لوی سکون او چین پکې پروت دی او هر چا به پکې چې دی نو پروت دی او څنګه پکې مثال یو کس دی د خپل غربت کې تنګ دی غریبي ده یا یو طالب علم دی ښه سبق یې ویلی دی روزګار ماته نشته دا نشته دا نشته په دې داخلي کې څومره سوچ کوي دی وایي د الله د غاړه کې څه منظور ویل کېږي هغه کله یې چې رزق ماته لیکلي کله یې ماته چې د عمل لیکلي کله یې ماته خیر لیکلي بس دا به چې کوم دی ماته به دې ورسي تقدیر ایمان چې کوم دی دغه یو ساده لفظ دی او لوی سکون به دې ورسېدلی شي د خپل یو ګاونډي دی او هغه وایي دی دومره په یو ترقې پر یو روش باندې دی روان دی دا حسد چې دی نو ستا ذهن ته راشي فورا چې ته سوچ کې دا خو هر څه الله ورکوي تقدیر باندې زموږ ایمان چې دی نو دا چې دی نو بلدا دی دې کې دومره لوی خیر پکې الله تبارک په دې باندې یعنې چې د خیر او د شر مالک دا الله تبارک وتعالی چې دی نو دا دی بیا الله تبارک انسان چې کوم دی نو څو دغه حالات چې کوم دی نو دا لیکلي چې دله خوشحالي راځي دله بدا راځي دله بدا راځي دله بدا راځي نو الله تبارک د هغې هغه انتظام او انسرام دې فرشتو ته چې کوم دی نو کوم ورته ورکړي نو بیا د محدثین او علما فرمایي چې په دې شعبان المعظم کې دغه یو شپه چې دی نو دا سره چې هغې شب برات ورته وایي برات چې کله موږ هم چې کوم دی نو واړه زموږ تېرېږي د دې معنه دا یې چې بس رڼاګان وي او دا یې فنا مطلب دا چې علما فرمایي چې د په دې شپه الله تعالی خلقو ته د دې جهنم د اور نه خلاصي چې کوم دی نو ورته ورکوي برات چې دی نو ورته کېږي او د دې توبې چې دی نو هغه قبلېږي او د هر څه ورته الله تعالی باندې چې کوم دی نو ورکوي په دې ژبې برات باندې چې دی نو دا ورته الله تعالی رحم کرم په دې شپه به دا چې دی دې مفتیانو په دې باندې لوی کلام چې دی نو دا کړی دی وبیا د ټولو بهترین خبرې به حضرت مولانا مفتی صاحب تقي عثماني صاحب حفظه الله تعالی علیه چې فرمایي دي حضرت فرمایي چې هر شي کې دومره غلو او تجاوز چې کوم دی دا وشي یعنې بعضې د شب برات اهتمام زموږ په دې پنجاب کې د هغو بلجان کې کوي ډېر لوی اهتمام باندې چې دی کوي دومره لوی یو جشن دی چې دی دا جوړي بیا رڼاګانې چې دی ولګي لوی چې دی نو دا ذکر په انتظار باندې او لوی په طریقو باندې دا چې دی نو دا کېږي دا کېږي نو بیا حضرت چې دی نو هغه دا فرمایي چې د بلا صحابو نه دا روایات د دې فضایل د شب برات چې دی نو دا شته لیکن دومره زیات اهتمام کول دومره په دې باندې نو داسې هم چې دی نو مناسب دا چې دی نو دا نه دي او په دویم درجه کې څوک بالکل انکار چې دی نو دا کوي چې دا خو یو عام چې دی نو ترتیب دی نو دا صحیح دا چې کوم نه ده الحمدلله د سنت والجماعت د دې احناف او د دیوبند فکر والا الله تبارک وتعالى یو ډېر بهترین سوچ او فکر دې کوي ورته دا د اعتدال درس کوم دی ورته اعتدال درس په دوه مرحله تعریف چې کوي دا چې افراط پکې او تفریط په کوم پکې دي یو سیواوالي په کوم پکې دي یو سیوات دی اواز پکې دی او کمی به هم دومره باندې پکې دي چې بالکل تاسو د نشي کوم دی موږ دا کې نو راوځو نو علماء په دې شپه باندې د نوافلو د تلاوت او د ذکر عبادت او درس کوم دی ورته
چې زیات عبادات په شپه باندې دا چې کوم دي او دې حدیث شریف کې چې کوم عمر راځي حدیث فرمایي اسناد اگر که ضعیف وي لیکن د فضایل په باب کې لوی اهمیت او حیثیت دې لري ځکه چې د صحابو نه په ډېر روایتونو باندې منقول دا چې دي چې په فراش پکې راځي یا د الله تعالی نور دا مقربین شپې چې کوم راځي مقرب نو الله جل جلاله د اسمانونو نه نږدې اسمان ته دې راوښ ان په خپل قدرت باندې لګېنو او دې په فرمایي او الله واځي کې وجود دا چې دې ویل څو داسې شته چې په مشکلاتو کې اخته دي او زمانه د مشکلاتو دا حل نه دي نوړي څو داسې چې هغه د فقر فاقي دې نو شکایت دې تندسته زمانه خلاصي چې کوم نو دا وړي رزق نه وړي فقرا وړي څو داسې چې په یو مصیبت کې به هم فکر کې دې او مختلف دایره نجات او خلاصي نه مان دا چې دې نو وړي څو داسې شته وي تر دې پورې چې لاشمه تر سهار پورې جاری او ساري چې کوم دا وي او الله تعالی جارو په دې انتظام لپاره فرمایي د فرشتو ته د هر انسان د ټول کال د روان کال مکمل یعنی هغه فایل چې کوم دی نو د وربخي دې انسان په دغه رزق کې د باندې ودا ورزونه راځي د مصیبتونو د آرام د رضا او څنګه روایت کې راځي چې یو کس په د حج اراده کې وکړي چې به حج ته دې دا روان ځکه د شعبان د مسکو رمضان دی شوال دی ذوالقعده او ذوالحج دې نو دادې خو الله تبارک وتعالى او فرشتو ته داغنو د مردگانو په فرصت کې ګرځېدل ورکړي دا کس په قرآني زبان دی دا به دې نو داږي دا الله جل جلاله د دې شعبان المعظم په دې شپه باندې په دې شب برات باندې دا فرصت الله تبارک وتعالى د فرشتو ته دې نو بخي او دا ورته دې باندې د پوسټ کې روزه به کړې شو روزه ودانې شو نو حضرات فرمایي چې د روزې اهتمام دومره زیات تاکید او دومره علماؤونه منقول چې ګرځېدل دا د روزه خو اصل یو ډېر ثواب دی او د انسان بدې نیت باندې نشي چې د شهبرات 15 شهر ورځ ده ځلسمه ورځ ده روزه به سمون استقبالي عمل دې د دې الله تبارک وتعالى لوی اجر یقینا دا به دې ورکړي لیکن غورواري د عبادت د شپې د شهبرات دا چې دې او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم صحابه ته دې فرمایل چې الله جل جلاله د بلوکر د چیرونا سیوا خلق ته کوم دا بخي نو دې علماء دې فرمایي چې د بلوکر دې دا غړي چې د ټول زیات مسجدوي عربو کې دا مشهور دوم زیات ځای بلاوي نو الله تبارک وتعالى داږي د سیوا مطلب دا چې ډېر خلق افهم الله تبارک وتعالى ولې کوي او دا فرمایي الله ولې انسان د بهانه چې دې وردا کوي لیکن طلب په شرط چې دې دې چې انسان د الله تبارک وتعالى غوښتنه وکړي یا الله ماته معافي چې کوم دې دا راکړي لیکن د حدیث په دې ځای کې څو کسانو ته استثناء ورکړل چې نغیب او دې کې شامل په دې کې دي مراده چې ټول لوی وسیله د رحمت د دې د سمندر دی نو څو کسان پکې الله تبارک وتعالى بیا استثناء ورکړي چې دیو د دې نه مجدد نه وایي یو یاره چې دې یو منافق کړي نو دویم چې کوم نو دا مفهوم دا څه شاید څه کوي کوم کې الله دې هغه دې نو دې همیشه د ثواب سکول والے دې لري ټول ورشات دې رسکیس کی الله تبارک وتعالى رحمت په نظر باندې درک پدیش په باندې کوم ته ویل کېږي نه حق قتل دې راو قتل الله دې د رحمت په نظر باندې نه وږي او ولولي په حضور ورته الله تبارک وتعالى د حدیث موافق چې کوم دې باندې الله تبارک وتعالى عفا نکړي الله دې موږ ټول معاف کړي پر صحابه په کوم یې چې انتهایی مشکلات دي موږ ځان په خپل ځای کې نه کړی دی لیکن الله تبارک وتعالى د هغه حکم دی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د زبان مبارک باندې دا قول چې ګرځي نو ما کو سچ دی چې خلک داسې چې په لوري په حضور والا الله تبارک وتعالى استثناء چې کوم دی دا عمر کې دی دا نه باقي الله تبارک وتعالى ټول تر د رحمت په نظر دا باندې چې دی موږ دعا کوو چې الله تبارک وتعالى موږ په هغه احوال ټول باندې رحم کرام دا چې دی هغه سره راځي دا هغه نور حقوق چې دی ادایي دا هغه نور چې دی
अल्लाह तबारक व तआला रहमत वसी समंदर चले आजादे दा अल्लाह तबारक व तआला फरमाई दा पति बंदिगान वाले अल्लाह तबारक व तआला खुशी रहमत जमने दे अल्लाह ने बंदिगान फरमाई या इबादी الذين اسرفوا ए लबा बंदिगान का इसराफ कर तजावुज करे बे तजावुज पास कबल करे दा गुलाम न करे लेकिन ज़माना रहमतना ना उम्मीद के कबल वाला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह ज़माना रे रहमतना ना उम्मीद के दिलदार परिमा या वही उलमा सोफियान को के दिलदार फरमाई कि ये कुरान के मुशान की तकूना द उम्मीद और द इत्मीनान आयात के दिन आता है क्या अल्लाह तबारक व तआला को फरमाई असल बाजारी और खमीर और दाम फरमाई कि तासो इसराफ करे दे तजावुज करे दे लेकिन ज़माना रहमत का बयान ना उम्मीद के दाज देनुमा और का नूर गुनाहों बदले वक़्त कौन वो जमीन नूर बच कर मिलो लुई की वालिदी असल को दासिन जबर द हुकूक दो अदायगी के बगैर तकमील की ना दाइमा अदायगी में चीजें नौ करे और बाकी पर टोल वाले वाक़ कदम से दिल जला करे ता तो इत्मीनान वाली आयात से दिल जला दे और दा अल्लाह तबारक व तआला बखना जब बहाने से दिल जला बोली जो इंसान के शरीर आजिज़ी और इंकिसारी अरदाम की अल्लाह तबारक व तआला ताबू कर दे बहाना और कर दे बल्कि ते बैठी मुस्ताबी रहमतुल्लाह अलैहि की होता है कि जबे बैठी मुस्ताबी वे सोफिशेर से जो आपके शेर है दिल में खल्क इस्लाह से जो ये करे फरमाए तसव्वुफ पर बात की दाई और वे मुकाम जो डाला तभी और दवा की और कस से वफात शो कोई खूब से जो बियावत की खूब के बरकत से जो मौलानी और दे ज़रातो फिरोज अल-फक़ार से हमें दौलत है तो खुतबात के जो वाक़या अगर के नवाज थे ये अल्लाह तबारक व तआला अगर बरकत से मुलाकात की ए फलानी इसका बखना से जो मुसलमान हो शो दुमरा अमल और दुमरा से कबल खैर वो तो बड़ी दामी करी लेकिन बहाने से अल्लाह बोला बोला तो योरत दा बयाज़ीद मुस्तामी रहे मौला बला रवान इमा वो कतल जरा सुमरत अल्लाह जो नेक बंदे दे सुमर सालेह से जो अल्लाह बंदे दे कोई अल्लाह कबर की से जो दा काके या फरमाई या वो तर्जुमा हुई जिस्तान बखला पदियों पड़ा कर अल्लाह जो वली तता तो मोहब्बत बांधे अकीदत बांधे वो कतल सस्ता आफर करने में बदे बात नहीं करना तो अल्लाह करने बहाना बहाने का बहाने वाला दाज करने कोई मुझे जाए कागजा से मुकामात और दाज शबीर अल्लाह तबारक व तआला जो कभी नसीब की तो जब शब बरात शपज करता ना आगे हिसाब रमजान ना रवाना शपज करने की खालिश का ना नहीं करता तो दाज शब बरात के दिन दाज बरा और सबे 15 शाबान के दिन शपा दाज करने बदील को हर रमजान की शवाल के बिल्कुल खबर वालों उलमा बास कबल कर दे करे जब उनका क्या शुक्र तो हम दरे वरस हुआ आई मुझे कबल रोना कोला और दा मत दबर जे मोदा طول دي مختار حضرات को उलमा शुरू ذکر ने कुल देशवा बस द शाबान शहादत दागे नशमे के कबल शुरू ما का चाहता मिसाल शहादत भी दागे न मतलब से अपने खबर چې दागे न वो अगर हम को अकल माने वो जिंदा में दो होगा बिया वो रमजान का वले जना मिसाल ने कि कबल को कि जलसा को और सवा शाबान के कबल देश कुरेशी और बिया के कबल में बिया न का रियाला बिया वो क्या वो दागे नौरान दोस्तों दा वजह से तशरीफात करके अल्लाह तबारक व तआला इंसान का बदे आमाल माने अजर होती बलुदा में फलकियात रहे हैं हम इस्तेवार से कम तक मजबूत नस्बी भी कबीर भी नूर पाई के रसूल आगे की मगफिरत की अल्लाह तबारक व तआला हदीस शरीफात दरवान दा टूल औकात मुख्तलिफ अल्लाह जल्ल के बचू करते उनके बगे अल्लाह तबारक व तआला आपा मगफिरत दाव कर दे व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار يا لا تنظرنا لحق الامر يا لا رمضان بالمبارك يا لا توفيقنا ولا تكون في القاتمين في محل مشارات به لا يزالنا ولا تلوث كل ما نسمع في الخصوص
إذا الحال يصير دعوة الله تبارك وتعالى هم كلام يجنوب ومجيء فاسمين على الله مرزان يشفعوا لا كل مرزان يبدلون ونماف كذا ونماف لا لين ولا باو ولا باو تنصو في معبد كل الله جل جلاله سبحانه وتعالى دائما من عفيف من المسلمات لا تبود المسجد ولا المدرسين والجاد من الرجل كل ما ترى كلام من معين وعين فرمان ونماف كذا في هالبيت شريفين الله كله أنا أكثر يكون عساني لكن أنت فقط وتالله تقدموك وكل ما في الله وكل ما في سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله